تاسو جهاد پیژنئ. حضرت حنظله واده شوی او لومبۍ شپه یې واده د نیمې شپې ورته خبر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ احد ته تللی دی. بس د لومبۍ شپې ناوې په ځای پرېښوه او منډه یې کړه. ښځې ورته چېرته دی؟ ویل زما محبوب جهاد ته لاړو. ویل زه به څه کوم، ما خو ته په رڼا کې لیدلی هم نه. دا لستوڼه یې داسې وشلولو. ویل د قیامت په ورځ یې د سردار کونین د جنډې لاندې چې د چا لستوڼه شلېدلی یا به ستا خاوند دي. پرې به وایي د لومبۍ شپې ښځه وایو قرقرو صاحب پرې به دي د لومبۍ شپې ښځه. سر یې وخوځولو وایي نه لومبۍ ښځه به څوک پرېږدي. خدای دې بیخ د دغه ښځو د پاکستان وباسي. خدای دې په ښځو ټوغکۍ راوړي چې یوه پاتې نه شي. دومره ګیره دی او وروسته به یې دوه منیزه بورۍ سوره کړي. ګیره به یې نیمه داسې دي او نیمه به داسې دي. دی به ته لاس هم تاو کړی. دا غلامېدین یې ګوري سپین ګیري او بدوی به داسې چل کړی. رامداس بازار یې زمونږ د ملیانو د ناستې ځای و، د مولانا فضل الرحمن بالا ماڼۍ والا. هغه رامداس ته اوس مونږ غوندې سړی ننوتی نه شو. خیال هم راغی د عزیزانو خبرې راته ډېرې نه کوم. یهودو به هره ورځ نوی عذاب نازلېدو، هره ورځ. د ننني عذاب اثر به لا تلی نه و چې سبا به پې بل عذاب راغی. بل کال مې په 14 اګست کې خانه کې یو خبره کړې وه، مالوا ورئ د اسمان ارادې راته ښې نه ښکاري. د سړي زامن شئ، د اسمان ارادې ښې نه دي. په خدای باور وکړه چې په سبا نه په اخبار کې مې وکړه چې زلزلې اکل کم نامه ده بالاکوټ او بالاکوټ داسې زلزله پې راغله چې 1.5 لک خلکو په همغه وخت کې پکې مړه او اوس هم چې اکاڼي خلک کني او اړی راړی یې مړی ترې روځي. ته ورشه بیګا وګوره چې په سند حیدرآباد کې څه شوي دي. بیګا په سوات کې وګوره، سواتیان وایي چې دا وګوره مونږ سره څه ظلم کېږي. مالنا الله ظالم نه دی، دا غمره رحیم او کریم بل څوک نشته. تاسو په سوات کې شنګلپار کې بنگلې جوړې کړې وي او ټلې هم جوړې کړې وي او د دې ځای د حرامیان چې دي دوی به ښځې شنګلپار بوتلې ګرمۍ تېرولله او بس چې څه یې خوښه یې به یې کول. مال تاسو د شنګلپار ازار والی چې تاسو په خپل وطن کې د پیسو دپاره د ښځو زناخانې جوړې کړې. ورشه وزیرستان وګورئ،
چې سال پکې جوړ دی واړه چنار وګورئ چې سال پکې جوړ دی دلته تا سره خیبر دی دا وګوره چې سال پکې جوړ دی اریان دیتے چې دا خودکش دي چې دته الله په زړه کې څه چولې دي چې په ور منډه کې او غلم شي اول ځان والو زي بیا بل والو دا کار به تاسو سره کیږي دا بارانونه دي متواتر تو وګوره لکونه خلق نن په سړکو باندې خیمه لګولې دي او ناس دي سهار وګوره د غلې ګدام سره سونه او زرګونه خلق ولاړي یو توړه وړو تا مسمون خو مسلمانان نه یو اسلام هدی ته وایي چې په مشرق کې یو سړی تبه ونیسي او په مغرب کې ورسره ته ځان په تبه ونه نیسي په تا د جنت بوی حرام دی بوی تبه نیولې به هم نه محسوس کړي تاسو کله چې واده یې لس ورځې مخکې چراغان جوړ کړي دا اوس هم دلته بار لګېدلی دلته څه واده خو نه دی چې دا چا لګولی تا دا آرامتوب کړی دی یو دلته دی ما ته به ویلې چې میں نے 7 مہینے لگائے 7 مہینے لگائے لس ورځې د لور واده په کور چراغان جوړ کروزم دی خو وګورم چراغانی کدا سي زمام چراغانی او په دې خدای نه شکر وباسم چې زما دا ځامن دی الله پاک وخپل مینا کې واخلي په یو واده کې ما چې سویلې دوی کړت نه دی کړی او زمون کور کې راځړې چې ناستې دي دا دوی ته جواز یې څنګه شو کوله غریبي دا پلان وی بچیا دا خزي به سوي